بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. سورة بلد زکه دې ته ویل کېږي چې بلد په عربی کې دا کلی ته او یو ښار ته ویل کېږي. الله پاک دلته کې د مکې مکرمې مکې معظمې په ښار باندې الله پاک قسم خوري او بیا الله پاک فرمایي چې مکه مکرمه خو اسم بیا برکتی ده ځکه د الله پاک مبارک کور دی پکې د مسلمانانو قبله ده پکې او بیا خاص طور په هغه ټیم کې چې نبی علیہ السلام هغه په مکه مکرمه کې دیرو مکه مکرمه کې اوسېدونکی و نو بیا خو نور هم چې کوم دی هغه برکتي وه لکه د دواړو جهانونو سردار جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه پکې مقیم و او هغه خو ډېر د الله پاک یو محبوب پیغمبر دی او په ټولو مخلوقاتو کې اوچت دی نو بیا خو نورم مکه مکرمه برکتي شوه نو په هغې باندې پکې قسم خوړلی شوی دی. ټول صورت ته سورة البلد ویلی کېږي او مکی صورت دی او شل بس په دې کې آیاتونه دي او علماء کرام فرمایي چې بس دې یعنی صورت خلاصه او مرکزی مضمون بس دا دی چې دا انسان یعنی په دنیا کې چې دی پیدا کړی شوی دی نو دا څه د کار دپاره دی پیدا دی د ده په دې پیدا کولو کې د الله پاک څه حکمتونه دي چې دا انسان کمالات حاصل کی عقیده صحیح کی اخلاق صحیح کی اعمال صحیح کی او دنیا کامیاب شي او همیشه هغه زندگی چې هغه د آخرت زندگی را روانه ده چې هغه کامیاب شي نو دا انسان به څه کارونه کوي چې الله پاک ورته کوم حکمونه کړي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم بیان کړي دي ایمان ایمانیات او اخلاقیات اعمال نو الله تعالی د دې صورت مبارک په دی اول کې فرمایي چې لا اقسم بهذا البلد الله وی قسم خورم په دې کلی باندې دا عربی د ګرامر مطابق دا مخکې تیر شو لا اقسم ان دا لا کلمه پکې ذکر شوی او په عربی کې دا لا چې دا د نفي د پاره راځي چې یو کار خلک وی لکه داسې نه دی نو په داسې ځایونو کې اکثر علماء کرام فرمایي چې لا اقسم ان دا معنا به کولی کېږي چې الله وی د قسم خورم او بعض علما داسې معنا هم کوي چې الله پاک فرمایي چې لا یعنی قسمونه ته خو حاجت نشته زما خبر اخم رښتیا ده او زما حکمونه بالکل صحیح دي نو قسم ته خو حاجت نشته خو الله پاک وی د هغې باوجود اقسمو بیا هم زه قسم خورم چې ستاسو نورم خبره یعنی ذهن ته کیني ځکه د انسان طبیعت داسې دی چې دی یو خبره چې څوک ورته وکړي نو کله کله په هغې باندې یقین نه وي او چې قسم ورته وخوري نو بیا په هغې دی نورم لکه یقین کوي نو الله پاک فرمایي چې زه قسم خورم بهذا البلد په دې کلي مکه مکرمه چې دا ډېر ام القرآن او د ټولو کلو چې کوم دی لکه یو قسم مور ده مرکز دی او د الله پاک مبارک کور دی په دې کې رحمتونه پکې نازلېږي او بیا خصوصا وانت حل بهذا البلد د دې یو مطلب علماء دا هم لیکلی دی چې بیا خاص کر ته پکې نازلې او ته پکې دیری ته پکې اوسېږي اے نبی علیہ السلام نو بیا خو نور هم دا کلی برکتي شو او دا وانت حل بهذا البلد بل مطلب مفسرین دام لیکلی دی
چې دا محترم کور دی او محترم کلی دی لکه سورۃ والتین کې براشي چې وهذا البلد الامین چې دا کلی امن واله دی او داسې امن واله دی چې هغه د هغې زناور هغه هم ځان په امن کې محسوسوي د هغې زناور چې کوم د ښکار زناور دي هغه هم د انسانانو سره سم عادت شوي دي تښتي دي نه ځکه الله پاک د حرم شریف د علاقې هغه ښکار چې کوم دی هغه حرام کړی دی د هغې ښکار به څوک نه کوي او د هغې خپل احکامات دي د هغې علاقې د حرم شریف نو الله تعالی فرمایي چې دا خو امین کلی دی او امن والا کلی دی او په دې کې قتل و قتال او جنگونه پکې منع دي خو اے نبی علیہ السلام داسې یو ټیم به راځي چې تا دپاره به الله پاک په دې مکه مکرمه کې جهاد کول او قتال کول تا دپاره به هغه حلال وګرځي وانت حل بهذا البلد چې تا دپاره به جهاد کول بیا په دې کې حلالي داسې یو ټیم را روان دی او دغه شانتې بیا وشوله کني مکه مکرمه کې یعنی قتل قتال هغه کافرانو هم قتل قتال پکې نه کوو ځکه د هغوی په ذهن کې هم دا خبره وه او مسلمانانو پکې هم نه کوو امن والا کلی دی خو الله تعالی فرمایي چې کوم خلک زما قانون نه مني او په دې مرکز کې پراته دي په مکه مکرمه کې پاتې کېږي او بیا هم د الله قانون نه مني نو داسې ته به بیا د هغوی سره جهاد کوي نو په اتم کال د هجرت چې کله نبي علیه السلام هجرت وکړ مدینې منورې ته نو بیا په اتم کال د هجرت نبی علیه السلام د رمضان شریف په میاشت کې د الله پاک په حکم سره په مکه مکرمه باندې حمله وکړه صحابه کرامو سره دي او څوک د یو طرف نه راغله څوک د بل طرف نه راغله او بس اړو داسې خاص جنګ ونه شو خو نبی علیه السلام پاک د یو څو کافرانو د قتل کولو حکم کړی و چې دا بالکل د الله د قانون ډېره مقابلې کړي دي ډېر تکلیفونه یې رسولي مسلمانانو ته نو وی کدا کته هلته کې بیا مونتل خدا به قتل کوي لکه چې بیا اپریشن ضروري شي ډاکټر وی اوس به اپریشن کوي دا د بدن دا ټوکړه به کټ کول غواړي کني بیا دا نقصان کوي نو دا الله ته پته وه چې د الله د قانون کم مخالفین دي او د کمو کسانو یعنی قتل پکار دی نو بعضې کسان پکې داسې وو چې د خانقاهې د دیوال سره پناه یې نیولې وه او هلته کې د دوی د آخر چې موږ ته اوس امن حاصل شي خو الله پاک حکم وکړه چې دا کافران قتل کا نو یو څو کسان یې هلته کې هم بیا قتل کړي دي نو نبي علیه السلام د الله پاک د مخکې نه یعنې پیشنګویي ورکوي ځکه دا خو له مکي صورت دی او نبي علیه السلام دا په مکه کې و خو الله تعالی فرمایي چې داسې ټیم را روان دی چې په مکه مکرمه کې به تا دپاره جهاد کول هغه بیا حلالي وانت حل بهذا البلد چې تا دپاره به یعنې څه وخته پورې نو چې کله مکه مکرمه فتح کېدله نو روایاتو کې راځي چې د سار نه د نور د خطو نه تر د مازدیګره پورې نبي علیه السلام دپاره الله پاکو جهاد کول په مکه مکرمه کې قتل و قتال کول دا حلال کړو او نبی علیه السلام هغه کافران مردار کړو یو څو کافرانو او بس بیا دپاره حکم راغی چې آینده دپاره د قیامته پورې یعنې مکه مکرمه دا محترم کړی دی او مخکې محترم او په دې کې به څوک جنګونه نه کوي دا امن والا کړی دی د دې ښکار به څوک نه کوي د دې د علاقې او د حرم شریف خو نبی علیه السلام د الله پاک اجازت ورکړو ځکه الله پاک حاکم دی چې هغه وي بس پلانکې قتل کا پلانکې مه قتله وه دا شی حلال دی دا شی حرام دی ځکه الله خو خدای دی که نه خو حاکم دی حکمران دی که نه او الله پاک فرمایي ووالد وما ولد الله وي زما د قسمې په والد په هر والد یعنی والد وی پلار ته وما ولده او بچو الله پاک په دې ټول مخلوق مې دی که پلاران دي که بچي دي الله یې په دې ټول مې دی قسمي او یا والد نه بعض مفسرین وی حضرت آدم علیه السلام مراد دی چې په آدم علیه السلام مې دی قسمي وما ولده د په دې بچو یا څوک وي د والد نه مراد حضرت ابراهیم علیه السلام دی چې الله پاک په والد مې دی قسم چې ابراهیم علیه السلام ډېر محترم او ډېر اوچت شخصیت وما ولده او په هغه چې د هغه کوم بچي دي
انبیاء علیهم السلام داغه په بچو کې ډېر پیغمبران راغلي دي داغه په بچو کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه په نسو کې داخل لې کنه نو الله پاک په نبی علیہ السلام باندې قسم خوري ووالد ان ابراهیم علیہ السلام وما ولد داغه په بچو چې کوم پیغمبران دي پکې نبی علیہ السلام دی پکې نو الله پاک دا ټول قسمونه خوري په دې خبره چې لقد خلقنا الانسان فی کبد الله پاک دا انسانان ما په کړهو کې په مشقت کې پیدا کړی یعنی بس د انسان دا زندگی دا ټول د مهنت ته لکه دلته کې دې اسې نه دی راغلی دې بس کار کوي لکه مخکې دا خبره تېره شوه او چې موږ سوچو کو د انسان دا زندگی واقعي ټوله بس د کړهو شانتي په مهنت کې دی مبتلا دی الله بس دغه رنګ پیدا کړی دی الله حاکم دی حکمران دی انسان د مور لکه په خېټه کې نو په یو تنګ ځای کې مفسرین فرمایي د کړهو یو زندگی وه بند و هلته کې او بیا چې کله پیدا کېده بیا چې کله پیدا شو نو ماشوم سی نه د یخنۍ مقابله کوي شي نه د ګرمۍ ځان نه مچ نشي درکولی نو دا د ماشوموالي زندګي هم د کړهو ده که نه او بیا چې لږ لوی شي بیا کړهو دی د پوی نه یې شو کوي ځان له کړهو دی چې بیا ځوان شي نو بس بیا ځان له ګټه وته کوي او سفرې دي او محنتونه دي کړهونه دي په بوډاوالي کې ځان له بیا بیمار شي څوک کله څوک د خدمت یې کله نه نو دا مختلف کړهونه دي تر دې چې بیا د مرګ په کړهو کې مبتلا شي بیا د قبر په زندګۍ کې بیا به د محشر د میدان ته ځي او دا رنګ بیا د هغې نه پس حساب کتاب به ورکوي نو یا خو به همیشه دپاره بس کامیاب شي جنت ته به لاړ شي او که نه دوزخ ته لاړ نو بس بیا کړهونه دي نو الله پاک فرمایي بس ما دا انسان دغه رنګ پیدا کړی په دې کې حکمتونه دي د الله پاک اگر الله پاک ته لاره بیان کړی دا چې دا د نیکۍ لاره ده دا د بدۍ ده عقل یې ورکړی طاقت یې ورکړی دماغ یې ورکړي بس امتحان دی نو او الله تعالی فرمایي دا انسان دا ګمان کوي چې په ما باندې څوک قدرت نه لري زه ګینه د الله په قدرت کې نه یم او دا مخالفینو به دا خبره کوله هغې زمانه کې اوس هم دا کوي چېرې ما ډېر مال خرج کړو د دین خلاف او د مسلمانانو خلاف د مجاهدینو خلاف د مدرسو خلاف نو دا مخالفین دا خبرې کوي الله پاک فرمایي چې دا خبرې کوي فخر به کوي نو دا څه ګمان دی چې ما څوک نه الله پاک دا زه اینم زه خبر یم لکه الله پاک ځان درې سوچ وکړي که نه چې دله ما دوه سترګې ورکړي چې دی په هغې باندې لیدل کوي نو الله پاک وي چې دی لیدل کوی شي نو زه یې لیدل کې نشم کولی څه الله پاک وي زم لیدل کوی شم چې دله مې سترګې ورکړي دي د لیدلو دپاره دله مې ژبه ورکړې ده دله مې شونډې ورکړې دي چې دغه ژبه دغه شونډې په خبرو کې هم پکارېږي په خوراک کې ولې پکارېږي او که خبرې چا نه شوه کولی نو بیا به د یو بل په مقصد باندې د یو بل په مطلب به څوک پوهېدله دا څومره ګرانه خبره او الله پاک وي وهدیناه النجدین او د انسان ته ما دواړه لارې چې کوم دی الله پاک وي ښوولي دي د نیکۍ لاره چې دا د کفر لاره ده او د بدۍ لاره ده دا د نیکۍ د ایمان لاره ده نو الله پاک وي دا ورته ما ښوولي هم دي د دې دپاره ما انبیا علیهم السلام بیا رالیږلي دي کتابونه مې رالیږلي دي انتظامات مو له کړي دي او د دې انسان یعنی امتحان کومه چې د دنیا کامیاب شي بس آخرت هم بیا کامیاب شي نو وهدیناه النجدین الله پاک دواړه لارې ورته مې ښوولي دي او نجدین ابن عباس رضی الله عنه د دې معنا دا دواړه سینې هم کړي دي چې الله پاک فرمایي چې ما د انسان ته د مور چې کوم دی هغه سینې وښولې چې ځان نه دغه نه پی راوباسه الله پاک دا پوهه ورته چا ورکړې دی انسان ته وهدیناه النجدین او بیا د هغې نه پس الله پاک څه اعمال ذکر کوي چې انسان له پکار دي چې دی ایمان راوړي ځان کې اخلاق راوړي او څه نیک اعمال خپل کړي بسم الله الرحمن الرحیم
لا اقسم بهذا البلد الله وی قسم خرما پدې کلی مکه مکرمه باندې وانت حل بهذا البلد او په دې حال کې چې ته اے نبی علیہ السلام حل تنازل کیدونکې او اقامت کوونکې بهذا البلد په دې کلی کې الله پاک فرمایي چې په دې کلی قسم خرما او چې بیا ته پکې نزول کې او ته پکې تیر شي او ته تراشي بیا نورم برکتی شو یا وانت حل بهذا البلد او ته اے نبی علیہ السلام حلال په دې کلی کې انتا د پر په دې کلی کې jihad کول هغه حلال دي چې کافران اوجني د الله د دین لپاره د الله په حکم سره کني د بل چا لپاره دا ګور اجازه نشته د دې وجه نبی علیہ السلام فرمای چې مکه مکرمه د مخکنه محترمه و او دې کې قتل قتال هغه منو او زما د لپاره ان څو وخت پورې دا چې کوم دی جایز کړی شو او بیا همیشه د لپاره تر قیامت پورې یعنی په دې کې جنگ او قتلونه او جنگونه په دې کې چې کوم دی الله پاک حرام ګرځولي دي وانت حل بهذا البلد او تو اے نبی علیہ السلام حلال دې سره پر جهاد په دې کلی کې څو وخت پورته پر په حلال شي او ته به دا کلی فتح کوي او دغه شانته وشوله نبی علیہ السلام فاتحانه داخل شو فاتم کال د هجرت او اسلامی مرکز قائم شو ووالد وما ولد الله دې مال قسم په والد باندې په هر والد په هر پلار وما ولد او په هغه چې کوم بچی را وړي دي الله وی په هر پلار او په هر بچو یعنی په ټول مخلوق مې دې قسم یا ووالد وما ولد الله دې مال قسم په آدم علی السلام او په هغه چې کوم بچی دنه پیدا شوی دي او قسم په دې خرما الله پاک وی لقد خلقنا الانسان في كبد خامخابه تحقیق سره موږ پیدا کړی انسان فی کبد په مشقتونو په مهنتونو کې بس همیشه د پر د زندگی بس د مهنت تا مدد الله وخلا الله خالق دی ايحسب ان لن يقدر عليه احد آیا دا انسان دا ګمان کوي چې بشک شان دا خبره ده قادر بنشي په د باندې ایسو کو دې دا ګمان کوي چې تر چا په قدرت کې نه ما او دا الله په قدرت کې نه ما یقول وإذا انسان دا د دین اسلام دا مخالف او دا کافر انسان او نافرمانه انسان دا څه خبرې کوي یقول وإذا نافرمانه انسان د فخر په تور باندې او د تکبر په تور اهلکت مال اللبدا چې ما هلاک کو ما خرج کو مال اللبدا مال ډیرو دوی ما د دین خلاف دومره پیسې استعمال کړي او د پیغمبر خلاف می دومره پیسې استعمال کړي د یو عالم خلاف می دومره پیسې استعمال کړي او د نیکانو خلکو خلاف د مدرسو خلاف هر زمانہ کې نافرمان خلک دا فخر کوي او د مجاهدینو خلاف د مسلمانانو خلاف هغه هم امریکا او کافران لګیا دي د مسلمانانو خلاف د ټولو اسلامي ملکونو خلاف کوششونه کوي ځانو ته دوست کوي انو ګورې دین دشمنان دي د هر مسلمان دشمنان دي آیا حسب ان لم يره احد آیا دا انسان دا ګمان کوي چې بشکه شان دا خبره ده لم يره احد چې نه دی لیدلې دی انسان لره اچا دې دا ګمان کوي چې ما څوک ني الله پاک وي زما په علم کې دی الله وی دی انما چې څوک د دین خلاف چلیږي څوک په دین باندې چلیږي علم نجعل له عینین الله ما آیا ما نه ور کړی وي علم نجعل له عینین آیا موږ نه پیدا کړی د انسان لپاره دوه سترګې الله یې مولا سترګې نه ور کړی ولسانا وشفتين او جب او شونډې دو شونډې می الله یې ور کړی چې دغه قدرت لرم کنه الله وی دا علم لرم کنه قدرت لرم وی وهديناه النجدين او خول ماري انسان ته ان نجدين اقد ولاري چې دا د خیر لار ده دا د شر ده دا د اسلام ده دا د کفر ده الله پاک پورا دې خبره وضاحتونه کړې دي سبا له خدا وایي نشي چې دغه خبر نه ومه
الله وی ته بیان شوی دي پیغمبران راغلي څومره پیغمبران الله را لېږلي دي څومره کتابونه را لېږلي دي څومره دینی خلق موجود دي نو چې سبا له عذر نه کوي وهديناه النجدين او الله ما خول دې انسان ته ان نجدين هغه دواړه سینې د مور هغه پي چې دې بیا راوځي نو الله تعالی فرمایي دې انسان له پکار دي چې ځان کې اوچت اعمال راولي ځان کې اوچت اخلاق راولي خو الله پاک دا انسان ته دی کنه اکثر انسانان دې چې کوم دی یعنی هغه اعمال پورا نه کړو چې الله تعالی کوم حکم کړی دی فلقتحم العقبه دا عقبه دا په عربی کې دا په غره کې یو لوی غټ چې کوم دی ګټ هغه تم عقبه ویل کېږي او د په غره کې چې کوم لار تیری وي او د دوه غرونو په میز کې چې کوم لار وي یا دروي نو دا عقبه په غره کې غټ یعنی ګټانو لکه چې کله دشمن راشي نو انسان دا غي ګټ لاندې شاته چې کوم دی پټ شي یې ځان بچ کی او دا رنګي یا کو پاغلار باندې روان شي د غره پاغلار باندې پاغه دره کې نو پټ ځان چې کوم دی او باسي بل خوالاړ شي او ځان بچ کی نو دا رنګي د شریعت ته احکامات چې دي کنه که چا په دې باندې عمل وکړو نو بس بیا بزان بچ کی نو د شیطان نه بچي دا رنګي د عذابون نه بچي نو الله پاک ځکه دې ته عقبه وي او عقبه پاغه ګټو کې یا پاغه لار باندې تلل او ځان پټول په غره کې دا خو ګران کار دی کنه نو دا رنګ الله پاک اشاره کوي چې دا نفس چې دی نفس نو دته دا کارونه ګوره ګران وي دا منځونه کوه دا روزي نیسه ادا په قرآن باندې عمل کوه څنګه چې پاغه کې پاغه غره کې ان تلل او ځان پټول یو ګران کار دی نو دام چې کوم دی نفس ته ګران ښکاریږي خو نور په حقیقت کې ګوره ګران نه دی چې انسان همت وکړي کنه نو هیڅ ګران نشته بیا چې دا سوچ انسان وکړي چې بس د الله په حکم چلېږم دنیا مې هم ښایسته شي او هغه قبر مې ښایسته شي او د همیشه زندګي مې ښکلي شي دا ګوره هیڅ ګران نه دی ښه الله پاک فرمایي فلقتحم العقبه پس نه داخل شوی دا انسان العقبه فاغي احکامات د دین کې عقبه اته کېږي ان درې ته ویل کېږي غلارې ته ویل کېږي الله پاک دې هغه دره کې داخل نشو ان دې په دغه احکاماتو ونه چلی دا انسان اکثر انسانان نه چلیږي او الله پاک پیژنې وما ادراک ما العقبه او تا د سپتر اے انسان ان سپوي مل عقبه چې عقبه څه شی دی یعنی هغه دره او هغه غټ غټ غټان یعنی هغه احکامات چې څنګه باغې غټانو باندې بچ کېږي د دشمن نه دا کې شاته پټ شي کنه یا باغې دره باندې بل خو تختی ځان پټ کی نو دا رنګ د احکامات ته دین چې دي کنه کدا چا خپل کړو نو دې به بچ شي دا عذابون نه به بچ شي او چې څنګه باغې غره کې ځان پټول دا یو کړهو دی یو ګران کار دی نو دا رنګ د شریعت ته احکاماتو د انسان ته او د نفس ته دا ګرام ښکاری چې دا منځونه به څوک کې روزي به څوک نیسي نو ځکه دې د عقبه وي مفسرین وي وما ادراک ما العقبه تا تصفت د انسان چې عقبه څه شی دی یعنی هغه احکامات څه دي نو الله پاک وی هغه احکامات فک رقبه هغه آزاد ول د غلامانو دي الله یې ګوره غلام آزاد کا اگر چا به دغه غلامي هغه غلام آزاد کا یا یو وینځه ده او غلامان خبره مخکې تیر شوی و یا مثال په تور بچا باندې قرضې دي په قرضو کې باندې تو سره امدادو کې هغه آزاد کې دغه قرضونه نو دا اصل کې لوی لوی کارونه دي چې څنګه انسان په غره کې ځان بچ کی په ګټان او دارنګ په دره باندې نو دارنګي چې څوک د چا سره امدادو کې دغه په سختۍ کې نو الله پاک به دغه انسان د دوزخ نه بچ کی فک رقبه هغه آزاد ول د سټ دي اند غلامانو دي او اطعام فی یوم ذی مسغبه یا خوراک کول دي فی یوم ذی مسغبه په هغه ورځ کې ذی مسغبه چې هغه د لوګي ورځ وي د لوګي ورځ د قحط ته خلق وګي دي نو خوراک کول دي په چا باندې
یتیما ذا مقربه په هغه یتیم باندې چې هغه خپل وي ذا مقربه یو یتیم دی او بیا خپلم دی نو اکثر خلک هغې ته تیار نه وي مړه ماشوم دی سبا له به ماله یا په کار راځي یا به ماله وي په کار نه راځي نو الله پاک وي ګوره خپل دی او بیا یتیم دی نو په هغه باندې خوراک کول په هغه باندې خرچې کول په هغه باندې دینی تعلیم کول په هغه له علاج کول هغه د کپړو بندوبست کول الله پاک دا داسې کارونه دي چې ته پې دوزخ نه بچ شي نو الله پاک فرمایي چې دغه کارونه په کار دي ځان کې دا کارونه راوستل په کار دي اعمال او اخلاق آیا خوړل دي ان هغه خوراکونه او امداد کول دي چا سره او مسکینان ذا متربا یا دغه مسکینانو غریبانو سره ذا متربا چې هغه خاورو والوي الله پاک یې هغه غریب انسان چې سم بس په خاورو کې لت پت دی صحیح نشته او غریب دی زړې کپړې دي او خوراک هم پته نه لګي د علاج هم پته نه لګي نو ګوره په اسلام کې څومره حقوق بیان شوي دي د یتیمانانو د غریبانانو نو اسلام دا وایي د اسلام قانون چې دا ملک دا په شریکي غریبانان هم د الله پاک بندگان دي مالداران هم دي نو دا څنګه چې د غریبانانو تاسو هم نه کیږي لکه که تاسو خیال کړئ په دې هسپتالونو کې دا غریبانان چغې وي څوک یو ځای کې ناست او بس تاسو یې څوک نه کوي او چې اسلامي حکومت یې کنه نو چې څنګه بیا د مالدار علاج کیږي دا رنګ بیا د غریب هم کیږي نو د مالدارو خلکو په دې نورو قوانینو کې د مالدارو خلکو د سپو تاسو کیږي د سپو علاجونه دا غوې د سارو چې مالدار علم نه جوړ شي منډه تر دې جوړ کی دا ډاکټرانو او بل خو یو غریب به کوم دی هغه مري لیکن تاسو څوک نه کوي او دا اسلام دی ښه چې اسلام د غریبانو هم تاسو کوي نو دې وجنه علما دا کوششونه کوي نیکان خلک چې اسلامي قانون راشي چې د خلکو د خپل حقوق میلاو شي نو الله فرمایي یا خوراکونه خوړل دي او امدادونه کول دي د هغې مسکینانو سره چې هغه خاورو والوي بس په خاورو کې لږ پتي څوک د تپوس هم نه الله وي دا کارونه کول او داسې خلکو سره امدادونه کول دا چې کوم دی د حوصلې کارونه دي او اهم کارونه دي او د هغې سره سره یعنې حقوق هم ادا کوي د الله د بندګانو او د الله حق هم ادا کوي ثم كان من الذين آمنوا او وی دغه کس د هغه خلکو نه چې چا ایمان راوړی وي الله پاک وي مؤمن به عقیده به هم ګورې صحیح وي یعنې مطلب دا چې د الله حقوق هم ادا کوي د بندګانو حقوق هم ادا کول دا اعمال پکار دي او په دې باندې به جنت ته رسېږي او په دې باندې به بچ کېږي د آخرت عذابونو نه او وی دغه کس د هغه خلکو نه چې چا ایمان راوړی وي او بیا په دې ایمان راوړو کې او د دین په دې کارونو کې سختیم پیښیږي څوک بس پسې خبرې کوي څوک به کوم دله سزاګانې درکوي نو چې بیا یو بل ته د صبر وصیت هم کوي چې بای په دین باندې به چلیږو او ګناهونه به نه کوو او په تکلیفونو باندې به صبر هم کوو او یو بل ته وصیت کوي د رحم کولو چې په خلکو باندې به رحم کوو د الله په مخلوق باندې نو دا کمالات چې چا کې وي نو هغه بیا بچ شو د عذابونو نه وتواصوا بالصبر یو بل ته وصیت کوي یو بل ته نصیحتونه کوي د صبر وتواصوا بالمرحمه او یو بل ته وصیت کوي او نصیحتونه کوي بالمرحمه د رحم کولو چې په خلکو رحم پکار دی په غریبانو باندې په مخلوقاتو د الله په سپو باندې پکې رحم دی په پیشوګانو پکې رحم دی اسلام د رحمت نظام دی ښه ځکه الله رحمان دی او رحیم دی او نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دی نو الله فرمای اولئک اصحاب المیمنه دا کسان اصحاب المیمنه دا خاوندان د خی طرف دي الله پاک فرمای چې څوک چا کې دا کمالات وي دا الله حقوق پورا کوي د بندگانو نو دا خی طرف ولدي چې د عرش خی طرف ته وي عمل نامې په خی لاس کې ورکړي کیږي او د خی طرف نه دوی جنت ته لاړ شي والذین کفروا بآیاتنا او هغه کسان چې هغه کفر کوي زما په آیاتونو او زما په احکاماتو د هغې نه انکار کوي هم اصحاب المشأمه دا خلک خاوندان د سپیره والي دي الله وي دا مشأمه دا هغه ګس طرف واله دي مشأمه سپیره والي ته هم ویلی کېږي او ګس طرف ته هم وي
د عرش هغه ګس طرف ته به وي امن نامې به ګس لاس کې ورکړی کېږي او د ګس طرف نه به دوی دوزخ ته لاړ شي علیهم نار مؤصده او په دوی باندې بیا اور وي د دوزخ هغه اور مؤصدتون چې هغه به بند کړی شوی وي په دروازو کې ان د دوزخ هغه دروازې بیا پسې بند دي چې باد بالکل راوتې ته نشي اړو پته مو ته نه لګي الله دې موږ ته پناه نصیب کړي چې څوک انکار کوي نو بیا په سختو عذابونو کې به وي او د دنیا مزې کوي دنیا کې چې کوم دغه اثر کړی وي او د الله نافرمانی کوي نو همیشه لپاره بیا په عذابونو کې بسم الله الرحمن الرحیم والشمس وضحاها دا سورة الشمس والشمس باندې الله په نور باندې قسم خوړلی دی او دا رنګه په ورځ باندې د نور په دې رڼا باندې په سپومۍ چې کله بس نور پرېوځي او په دې کې سپومۍ راوخیږي دا کله چې سپومۍ د 14مې او 14مې دغه شپه وي که نه نو یو طرف ته نور پرېوځي او بل طرف ته ښکلې سپومۍ راوخیږي الله دې ما دې په هغې قسمي او په دې ورځ باندې چې کله دا ځمکه روښانه کي او دا دنیا روښانه شي او په شپه باندې چې کله نور پټ کی او دا ځمکه پټه کی او الله یې په اسمان مې د قسمي او د دې په دې جوړولو او په ځمکه مې د قسمي د دې په دې غوړولو او په دې هر نفس په دې ټولو انسانانو په نفسونو مې د قسمي او د دې په دې برابرولو او الله دا نفسونه برابر کړو او بیا ورته د بدۍ لاره هم ښوولې ده او د نیکۍ هغه لاره هم ورته ښوولې ده فالهمها فجورها وتقواها الله فرمایي فالهمها الهام چاته یعنی پړه کې یو خبره کې ښودل او یو خبره بیانول الله دې انسانانو ته ما د پرهیزګارۍ لاره هم بیان کړې ده انبیا راغلي دي کتابونه الله را لېږلي دي د نافرمانۍ لاره هم خلکو ته معلومه ده انسان له الله عقل هم ورکړی دی اختیار هم ورکړی دی پوهه هم ورکړې ده او د تقوا لاره هم الله وله ښوولې ده چې دا د پرهیزګارۍ لاره ده او زه په دې باندې راضي کېږم او دا ستا د کامیابۍ لاره ده نو الله وي د ما په دې ټولو باندې قسمي چې چا نفس پاک کو او د خپل ځان پاکي یې راوسته عقیده یې پاک کړه اعمال یې ښکلي وکړو اخلاق یې پاک کړو نو دغه انسان کامیاب دی الله دې قسم په دې خورم او چې چا د خپل نفس په ګناهونو کې پټ کو په ګناهونو کې سم ډوب کو نو الله په دې قسم خورم چې دې ناکام دی هم په دنیا کې ناکام دی هم په آخرت کې په دنیا کې خو بعض خلکو ته کامیاب کاریږي خو په حقیقت کې ور ناکام دی او په آخرت کې خو ناکام دی او بیا د الله پاک دغه ناکامو خلکو یو واقعه ذکر کوي سمودیان د صالح علیه السلام قوم چې هغه ناکام شو کنه نو دا مکی صورت ته 15 په دې کې آیاتونه دي بسم الله الرحمن الرحیم والشمس الله دې ما دې قسم په انوار باندې او ضحاها او د دې په دې رڼا باندې ضحا اصل کې د ساختي ټیم ته ویل کېږي نو دا ټیم کې د نور رڼا برابر شي کنه بس نه حلف بجې ټیم کې او ضحا چې کومه ورځ ته ویل کېږي ضحا حرارت ته ویل کېږي د نور د حرارت او د نور د ګرمي الله دې ما دې قسم په نور باندې او ضحاها د دې په دې رڼا او د دې په دې ورځ باندې د دې په دې حرارت باندې والقمر اذا تلاها الله دې ما دې قسم په سپومې په هغه وخت چې ورپسې شي اذا تلاها په هغه وخت چې ورپسې شي د نور د پریوتو پسې چې یو طرف ته نور پریوتی او بل طرف ته سپومې راوخیږي نو په دغه ورځو کې سپومې غټه کنه چې یو طرف ته نور پریوزي او بل طرف ته کله سپومې راوخیږي الله په دې مې قسمي والنهار اذا جلاها زما دې قسمي په ورځ باندې اذا جلاها په هغه وخت چې روخانه کې دغه زمکه د ورځې کوم نه دغه زمکه روخانه شي کنه او دا دنیا ښکاره شي زمکه ښکاره شي والليل اذا يغشاها او قسم دې په شپه باندې اذا يغشاها په هغه وخت چې پټ کې دغه نور ان شپه را خور شي نور پټ شي زمکه پټ شي والسماء وما بناها او قسم دې په اسمانونو او د دې پرې جوړولو باندې او بعض علما دا معنا کوي وما بناها او په هغه چا باندې چې دا اسمانونه جوړ کړی دي الله دې ما دې په خپل ځان قسمي چې ما اسمانونه جوړ کړی
والارض وما طحاها او زما د قسم په زمکه باندې وما طحاها او د دې په دې غوړولو باندې چې الله ما خصوم را مددار غوړولې ده او بعض علما دا مانم کوي وما طحاها او په هغه چا باندې چې د زمکه غوړولې ده ان الله زما د خپل ذات باندې قسمی ونفس وما سواها او زما د قسم په هر نفس وما سواها د دې په دې برابرولو چې الله ما د هر نفس خبر برابر پیدا کو برابر اندامونه عقل می ورکو او بعض علما دا وما سواها او په هغه ذات باندې چې دا نفس برابر کړي دي ان الله زما د خپل ځان باندې قسمی او په دې نفسونو می دې قسمی او چې دا نفسونه پیدا کړو فالهمها فجورها وتقواها نو په الله پاک الهام کړي دي یعنی بیان کړي الله پاک هر نفس ته د دنا فرمانای او د تقوا الله پاک به هر نفس ته د تقوا د پرهیزګاری لار غوړي خولې ده د فجور او د نافرمانی لار چې دا ګور نافرمانی ده ادا ګوره حلال دی او دا ګوره حرام دی دا جایز خواهشات دي او دا ناجایز دي چې کوم جایز خواهشات دي هغه پورا کوه کنه چې الله د اجازه تر کړی دی د خوراک او د کپړو وغیرہ او چې کوم ناجایز دی هغه نه کوي نو الله پاک پورا بیان کړی دی کنه او دا رنګه بعض علما دا وو چې فالهمها ان الله پاک دی انسان کې د نافرمانی طاقت هم یې خېلې او د پرهیزګاری کدی ایمان راوړي کدی بیمانی کوي کنه عمل کوي که بد عمل کوي که ظلم کوي که انصاف کوي الله پاک بګي ان د دواړو طاقت په دکی خېلې نو دا د امتحان دی چې دی اوس کوي فالهمها فجورها وتقواها الله یو په دغه باندې قربانه قسم خورم چې قد افلح من زکاها په تحقیق سره کامیاب شه هغه کس زکاها چې پاکي کړه خپل نفس د خپل نفس پاک کو عقیده صحیح کړه عمل صحیح کو دا الله په قانون او چلی دو نو الله وی د ما دي قسم چې دا کامیاب دي وقد خاب من دساها او په تحقیق سره ناکام شو پیل شو من هغه کس دساها چې دا خپل نفس په ګناهونو کې ډوب کو چې چا ځان په خواهشاتو کې ناجایز خواهشاتو کې په ګناهونو کې ور ډوب کو الله دې ما دې قسم چې دا ناکام دي او دا ناکام خلکو یو واقعا کذب ثمود بتغواها دروغجن کړو ثمودیانو صالح علیه السلام دروغجن کړو هغه نه منو بتغواها په سبب د خپل نافرمانی او بیا کیسه یې په دې تیر شوی دا هغه اوخه الله پاک راوخ کړولا دوی مطالبه کړې و دې ګټ نه چې کوم نه اوخه راو دي مونږ بالا تامنو او هغه حامله وي بیا لنګ شي نو الله پاک صالح علیہ السلام ته فرمایي چې بس دا دغه له پورا کوم او یو ګټ نه چې کوم دی هغه اوخه راووتله او بیا هغه لنګم شو او بیا به دومره پای کول چې ټول قبیله بس کله دوی سارو بنس کل هغه سارو به ته ریدل نو یو ورته هغه لپاره مقرره د نمبر د وبو او دا رنګ بل ورته هغه سارو بیا هم ظالمانو چې کوم دی هغه خزي او ظالمي نافرمانه خزي هغه کسانو ته خبر وکړه پیسې مې سیو لاله چې ورکو او بیا هغه اوخه کوي خپل علماء دې کړه بیا چې کوم شهید کړه او بیا په عذاب راغلي دي نو الله فرمایي اذن بعث اشقاها فاغه وخت چې په تیزی سره را پاتې دو داغه اوخه د قتل کول لپاره او د خپل ماتول لپاره اذن بعث فاغه وخت چې را پاتې د اشقاها هغه غټ بدبخت د سمودیانو داغه قصار ابن صارف نومو فقال لهم رسول الله فويلي وهبوت الله غير رسوله صالح عليه السلام متويلي ناقۃ الله وی پرې د الله دا اوخه ان الله چې په خپل قدرتونو پیدا کړی دا لا پرې دی دې سموایي او د دې قتل کولو نه زخمی کولو نه غوړي وېریږي ناقۃ الله وېریږي دا الله دې اوخه له تکلیف ورکولو نه وسقياها او پرې دې دا نمبر د اوبو ان دې سموایي خپل نمبر باندې به وبس کی فکذبوا پس ابو دروغجن کا هغه پیغمبر هغه خبره ونه منله فعقروها پس دوی
مړه کړله هغه اوښه اول یې خپې ماتې کړې او بیا چې کوم دی مړه کړله بالکل. بیا صالح علیه السلام ته وفرمایل چې به تاسو باندې عذاب راځي 3 ورځې وروستو. او بس په یو ورځ مخونه چې کوم دی هغه سره شو، په بله ورځ باندې زیړ شو، په بله باندې تک تور شو او بیا پې عذاب راغلی دی. نو الله فرمایي فدمدم علیهم، الله پاک پې عام عذاب راوسته. دمدمه هغې سخ عذاب ته وي چې وخت په وخت پې راځي تر دې چې ټول قوم تباه شي، دې ته وي دمدمه. نو الله وي ما پې عام عذاب راوسته ښه، د هغوی د ګناهونو د وجې نه کفر یې کو، نافرماني وکړله، او الله پاک وي دغه عام عذاب ښه هېڅوک پې پاتې نه شو د مسلمانانو نه علاوه او د صالح علیه السلام نه علاوه. عام عذاب راغی، بوډاګان او که واړو او که زاړو ټولې بنیاد یې وله وخت. او الله پاک وایي دغه انجام نه یریږم نه بیا ښه د نتیجې نه. لکه دنیا کې خو کله یو بادشاهي که نه یا یو وزیري یو افسري که نه، نو که چا له سزا مزا ورکوي نو یره ورسره خطره ورسره چې سبا له بیا چې د ما نه بدله وانخلي. الله وایي دا خطره زما سره نشته ښه د هېڅ چا نه وي نه یریږم. فکذبوه فعقروها فدمدم علیهم ربهم، نو پس عام عذاب راوسته په هغوی باندې پروردګار د دوی، ان الله هلاک کړو ټول تباه کړو، بنیاد یې وله وخت. فدمدم علیهم ربهم، نو پس بنیاد وخت هغوی پروردګار د هغوی عام عذاب پې راوسته بذنبهم د هغوی د ګناهونو د وجې نه. فسواها، پس برابر کړو الله پاک دغه دمدمه او دغه عام عذاب. الله وی دغه عذاب مې پې برابر کو، یعنی عام عذاب مې راوستو، دغه ته وی دمدمه چې سخت عذابي او وخت په وخت پې راځي. فسواها، پس برابر که الله پاک دغه عذاب، یعنی عام عذاب په هغوی باندې راغی، ټول کافران پکې مړه شو. او الله وی یریږم نه ښه هېڅ چا نه یریږم چې څوک برنګې نه تپوس وکړي. ولا يخاف عقباها، او نه یریږي الله پاک عقباها د انجام د هغې عام عذاب، د هغې دمدمې او د هغې عام عذاب د انجام نه الله وي زه یریږم نه، پروا مې وي نشته. الله دې موږ ته د خپل قهر نه پناه نصیب کړي. صدق الله العظیم. الحمد